بجټ پاس کول د ریاستي یونټ ذمہواری ده. صحیح. که ته دا نه ذمہواری کې نو تا ته به د هغې خطرات وي، ته به د هغې ډېر ټیک ټاک نتایج به بوکتاوې. صحیح. د دې وجې نه علي امین صاحب د دې نه یو سیاسي مسله جوړ کړه. علي امین صاحب هسې تاسو ته خپله پته ده د پخوا نه مطلب کله په 12 ښارونو یکدم راشي، په 20 ښارونو راغلی که په 12 راغلی، دا ټیک شو هغې باندې راغلی دی. علي امین صاحب نور هم ډېر سوزونه وغیره دا کړي. نو هغه یو بلف وکړه، کوم موږ څوک د تاش لوبه کوي نو هغه ته به په دې کې پته لګي. هغه وکړه، هغه ویل ګینې زه پکې خولټه هغه ګیر شو. هغه ته یې ویلې چې دا د ګالف لوبه نه ده، دا د هکۍ لوبه ده. تا بال د کوټ نه بار ایستلی دی، اوس به متبادل بل ټیم ته چې کوم دی دغه ورکوي. د دې وجې نه علي امین صاحب ګیر شو او علي امین صاحب کوم په اوفینسیو موډ کې چې و په هغې کې په ډیفینسیو موډ کې راغلی. پاکستان تحریک انصاف ته دا پته ده چې که ما بجټ پاس نه که نو وفاق تیار ناست دی چې زما نه د حکومت والي. نو چې وفاق تیار ناست دی نو هغه له څه بهانه پکار ده، او چې څه بهانه وشول نو هغې دپاره هغه فاینانشل ایمرجنسي لګول. قانوني طریقې کار دا دی چې بجټ منظور نه شو، وفاقي حکومت به ولګي، صدر پاکستان ته به سفارش وکړي چې د پاکستان په یو یونټ خیبر پختونخوا کې بجټ منظور نه شو. اوس هلته حالات خراب دي، هلته ضرورت زندگی دپاره چې کوم دی بجټ پکار دی، مهرباني وکړه ته فاینانشل ایمرجنسي ولګوه. نو صدر پاکستان گورنر ته ووایي چې ته فاینانشل ایمرجنسي دا یو آئینی دغه دی. فاینانشل ایمرجنسي چې کومه ده دا یو قسمه گورنر راج دی. صحیح. ټیک شو چې په هغې کې صوبایي حکومت مکمل د فاینانشل اتارټیز د ده نه واخیستلی شي. نو دا خاص صورتونو کې کېږي. نو چې بجټ ته نه منظور هغه صورت ته په خپله هغه له موقع ورکړې. نو ده ته پته ولګېده چې په ما باندې وفاق دا لوبه کوي. وفاق تیار ناست دی او تا چې کومه خبره وکړې چې زما خان سره ملاقات کوم، تا خپله کمزوري هغه له ورکړه وفاق له. او ظاهره خبره ځکه چې په لوبه کې به ته دا نه وایې چې یاره زما کمزوری پوینټ، تا په خپله هغه ته وویل که معموله مګر نه پاس کوم، هغه ته یې مې پاس کوم. نو چې نه پاس کې نو ستا د حکومت د ختمېدو دپاره ته هغه له په خپله اختیار ورکړې. نو هغه څیز کې علي امین صاحب ګیر شو. علي امین صاحب چې ګیر شو نو علي امین صاحب د بجټ پاس کول دا د هغه دپاره مجبوري وه، ځکه چې هغه ته وویللی شو چې دا سیاسي ناره نه ده چې زه به راځئ په اسلام آباد ورځو. هغه که میش وروسته شو که میش مخکې شو، دا آئینی مسله ده او آئینی مسله دا ده، سرکاري مسله دا ده چې ته به د 30 جون 2025 نه مخکې خپل بجټ پاس کې ګینې ته وفاق له دا اختیار ورکوي چې هغه په تا فاینانشل ایمرجنسي ولګي.